مال دیم پکار نشو هغه عهدې دیم پکار نشو په آخرت کې د دنیا عهدې او ډیګری کار نه کوي نو دا اهل اعراب په ورته وی ما اغنا عنکم جمعکم هیڅ نفع در نه کړله تاسو ته هغې ډلې ستاسو پرې ستاسو ډیګرو ستاسو هغې ستاسو لوی لویو عهدو تاسو چې به هغه دعوې کولې چې موږ لوی خلق یو هغه ډیګری هم څه شولې اخرت کې ډیګری کار نه ورکوي چې کله ملک الموت راشي نو د وزیر اعظم نه د وزیر اعظمۍ ډیګري سیټ ته کیدي د ایسپي نه ډیګري سیټ ته کیدي یو عام ساده انسان ځان ته مخامخ کې او روح ته نه والي د ډیګرۍ قدر ما تا سره دی ملک الموت سره قدر د ډیګرۍ نشته او نه د الله سره څه قدر شته دی دی به ورته وایي چې تاسو ته خو څه فایده در نه کړه تاسو خو به ډېرې غټې غټې دعوې کولې وما کنتم تستکبرون او هغه چې تاسو به لویي کوله تکبر بم کو نو تکبر به دوی څنګه کو تکبر بم کو عن الایمان والدین دین بم نه راوړو تاسو خو به ډېرې غټې غټې خبرې کولې چا به درته د دین مسله وکړله نو پشموزې بم کولې هغه غټوالی هم څه شو هغه غټې غټې خبرې د تکبر خبرې بم کولې دین پورې بم مسخرې کولې ټوکې بم پورې کولې د قرآن په آیاتونو پورې اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه دا مکالمه به څوک کوي دا مکالمه به ملائک کوي او د کافرانو سره به یې کوي او په باره د مؤمنانو کې به یې کوي دی دنیا کې چې کوم غټایټ کافر وو دی چې به دا مسلمانان ولیدلو نو پشموزې به یې پورې کولې ده ته ګوره ایمان ته ګوره او ده ته ګوره او جنت ته ګوره دا مه وایه د هغه سره د ایمان طاقت دی اگر که ډېر عجز دی اگر که ډېر غریب دی خو د ایمان طاقت دی ورسره دی به پورې ټوکې کولې کله به امام الانبیا ته وي ستا خواته دا ړانده او کاڼه دا کم نسبه خلق ناسي نو د الله سره د عهدو پروا نشته دی الله د چا خاندان ته نه ګوري د چا مال ته نه ګوري الله ایمان او پرهیزګارۍ ته ګوري ان اکرمکم عند الله اتقاکم ورنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سرداران د مکې ناس نه دي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه راغی ړوند صحابي دی عجز فقیر صحابي دی د دواړو جهانو سردار چې ولیده نو لږ خفه شو طبیعت کې لږ خفګان راغی چې دی په دې ټیم کې نوی راغلی نو ډېره خفه وه د کافرانو به ایمان راوړی رب العالمین ورته وی عبس وتولا خپشو امام الانبیاء وتولا مخی واړو ان جاءه الاعمى چې کله ورته راغی ړوند صحابي رب العالمین ورله زوره نه ورکړله وی ده ته توجه که او دغه کافران پرېږده چې کله به هم بیا دی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته خپل صادر ورخور کو وی د باره کې زه رب رټلی یم د باره کې ما ته رب زوره نه راکړې ده نو الله سره د ایمان قدر دی او د نسب او د خاندان او د مال نو دی به د کافرانو د مؤمنانو ته وی دا به جنت ته لاړ شي او دوی ته به د الله رحمت ورسي اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه او به وایي ملایک چاته کافرانو ته به ملایک وی اهؤلاء الذین دا هغه کسان دي وګورئ ورته دا مؤمنان به ورته یاد کړي چې دا هغه کسان دي اقسمتم چې تاسو به قسمونه کول لا ینالهم الله برحمه چې او به نه رسیږي دي ته د الله هیڅ رحمت تاسو به وي دي ته د الله رحمت رسېده سرداران مونږ یو رحمت په دي ته رسي نو تاسو به دي باره کې خبرې کولې دا بم یادول ګوره وس ادخلوا الجنه قیل او به ویلی شي د مؤمنانو ته به وویلی شي څه به ورته وایي چې د ایمان دولت ورسره و الله به ورته وایي ادخلوا الجنه ای مؤمنانو داخل شئ جنت ته خو داسې جنت نه
بیا به پکې یاره ترخه نه وي. دنیا کې خو ډېر کرته سړي ته عهده میلو شي خو یاره ترخه ورسره وي. کله خپه او کله خوشحاله، یوه ورځ خپه بله ورځ خوشحاله. قیله او به ویلی شي ورته ادخلوا الجنه داخل شئ جنت ته، لا خوف علیکم نه به هیڅ یره په تاسو باندې، ولا انتم تحزنون او نه به تاسو خپه کیږئ، نه به یری نه به خفګاني او ځئ په جنت کې اوسیږئ. نو هغې ورځ باندې به د ایمان قدر او مقام معلوم شي چې د ایمان مقام سو، د ایمان قدر څومره او د ایمان قیمت څومره و. چې کله تله د میزان ولګي نو د ایمان قدر به معلوم شي. نن د ایمان قدر او وزن او مقام چاته معلوم نه دی. فرمایي وَإِذَا صُرِفَتْ